زمانګ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي اړخ ته ناست و، ډېر په سادګۍ او په عاجزۍ الله نه سوال کو، دعا یې غوښته. دا صحابي دعا کې وی چې اللهم خلقتنی مجانا، یا الله اسې بیسه مفتو کې دې پیدا کړم، ورزقتنی مجانا، روزي دې مراله اسې بیسه مفتو کې راکړه، فاغفر لی مجانا، اوس مې اسې بیسه مفتو کې بخا. زمونږ دا پښتانه مشران مو یا الله موږ د اسم نه یو اوچ په موچم وبخا. موږ د الله د ټولو نعمتونو شکر ادا کولی نشو، الله دې اسې بیسه وبخي. په دې بېشمیره نعمتونو کې دین اسلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم نعمتونه الله منګ او تاسو ته راکړي دي. په تمام کائنات کې د پیغمبر علیه السلام نه ښکلی او الله ته ډیر نږدې بل څوک نشته. د ټولو نه زیات پیغمبر علیه السلام الله ته نږدې دی. عقل فکر الله د تمام مخلوق نه زیات ورکړی دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی که عقل یو لاک حصې شي نو 90,000 حصې د عقل زمونږ پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي. په لاک کې 10,000 پاتې شو نو په دې 10,000 کې 9,000 حصې باقی مانده پیغمبرانو ته الله ورکړلې. زر پاتې شوې په زرو کې 900 حصې عقل صحابه کرامو ته الله ورکړ. سل پاتې شوې په سلو کې 90 علماء دین بزرگان دین ته ورکړې شي. لس پاتې شوې لسو کې 9 حصې عام مؤمنانو ته ورکړې شوې. لاک کې صرف یو حصہ د ټولې دنیا کافرانو ته په شریکه ورکړې شوله. نو په لاک حصو کې 90,000 حصې د عقل پیغمبر علیه السلام ته ورکړې شي، دونه بل چاته نه. او دغه شان قوتم الله ډیر ورکړو. د 4,000 ځوانانو طاقت یوازې زمون پیغمبر علیه السلام کې وو. په عربو کې یو پهلوانو هغه پیغمبر علیه السلام ته راغی وی ماله په کبډي راشه، که ما را وپرځولې ته د پیغمبرۍ نوم به م نالې، که زه دې را وپرځولم زه به در باندې ایمان راوړم. پیغمبر علیه السلام را میدان ته شه. ګڼو صحابه کرام رالل او هر یو وی د الله محبوبه دا ډېره بېادبي ده، موږ به یو ته به په کبډي ورځې. پیغمبر علیه السلام ورته چیلنج مال را کړی دی، ایمان به په ما راوړي، پرېږده چې مال راشي تاسو رسته شئ. صحابه کرام رسته یې کړل او پیغمبر علیه السلام میدان ته ورغی. او لږ ساعت پسې پهلوان په ځمکه را خلاص کو. پهلوان پاسې جامې وڅنډلې، پیغمبر علیه السلام ته یې خپه مې وښویده ته یو ځل بیا راشه. نو بیا ورغې نو لږ ساعت پسې را خلاص کو. چې پیغمبر علیه السلام ته را پاسې نو دی را پورته شو، ایشه مې لګېدلې نه ده، ته یو ځل بیا راشه. نو بیا ورغې نو چې را خلاصې که د پاسه پې ناست و شا یې لګېدلې وې خپې خو دې ښویدلې نه دي؟ وې نه. وې شا دې لګېدلې دی؟ ښځه پاسه. سړی پاڅېدو کلمه وویله، مسلمان شو. د احادیثو په کتابونو کې د ده نه چې روایت راشي نو دی هم ورسره لیکي دا غزوان دی چې دی پیغمبر علیه السلام له په کبډي ورغلی و، رکانه نومې دی. مولانا فضل ربی معدن صاحب هغه به دا په اشعارو کې ویل،
وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته که دې پړ کړم اکدم غاړه به ایمان تا حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته نو اصحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورته غاړه په درې ځله پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان ووی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته نو هر صفت چې پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړی دی نو هغه کامل او مکمل ورکړی دی او تمام صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام د ملګرتیا دپاره الله منتخب کړ نو هغه کامل خلق دي نیمګړتیا په هغوی کې هم نشته د ټولې دنیا اولیاء کرام چې راجمع کې نو یو ادنا صحابي ته نه رسیږي مدینه منورې نه بهر پیغمبر علیه السلام په اوښه سور او یو میلمه په اوښه سور مخې له راغی او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي مدینه منورې ته کومه لار تللې ده پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړه چې مدینه منورې ته دی چا سره دی کار دی نو هغه ورته وی چې اخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړی د هغه ملاقات لازمه پیغمبر علیه السلام ورته زه حاضر یم وایه نو دا میلمه ورته وی چې ما ته اسلام او ایمان وښیه مسلمانېدو له راغلم میلمه په خپله اوښه سور پیغمبر علیه السلام په خپله اوښه سور او په ولاړه زر زر د ایمان او د اسلام په باره کې ضروري خبرې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلې او دا میلمه سر ښکته کړی دی او په توجه سره دا خبرې واورېدې د میلمه د اوښې مخکینی یوه خپه باندې زور شته دا بله خپه باندې زور نه نو د اوښې دا یو خپه چې ستړی شو په دې بله خپې زور وکړه نو د هغې خپې لاندې هغه ځمکه لاندې ډډه وه سوری شوه او د اوښې خپه پکې ورننوتله اوښه چې ښکته شوه دا صاحب چې دی نو دی د دې اوښې نه راپرېوته خو ده چې د پیغمبر علیه السلام دا خبرې مبارکې واورېدې نو آخر کې دی وی قد اقررت بذلک قد اقررت بذلک د ذالک دا کافې لا په خولې کې ویلې نو چې دی پرېوته پیغمبر علیه السلام ورپسې زر ور ټوپ کړه چې راوینې شي چې ځمکې ته ونه رسېږي او صاحب ځمکې ته ورسېد ځمکه باندې سر ولګېد او د نور بدن زور چې راغی نو دا سټې مات شو او آخري سلګۍ شروع کړلې پیغمبر علیه السلام په غېږه مبارکه کې نیولې دی او روح پرواز وکړ وفات شو دغه لږ غوندې ساعت د په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړه ملاقات وشو د صحابیت درجه ورته ملو شوه نه مونځ نه روژه نه حج نه زکات هیڅ عمل یې نه دی کړی وقد اقررت بذلک د پیغمبر علیه السلام په خبرو اقرار وکړه د ټولې دنیا اولیاء کرام د ده درجې ته رسینا دا د ادنا درجې دی خو ټولې دنیا والا رسېدی ورته نشي نو صحابه کرام ټول ښکلي دي او د ټولو نه د اوچتې درجې پکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی په هر څیز کې ولا الله درجه د ټولو نه اوچته ورکړې ده یو سائل راغی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کوي چې په تمام صحابه کرامو کې د ټولو نه ډېر لوی عالم څوک دی نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی
صحابو کې د ټولو نه لوی عالم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو دا سائل ورته وایي ما خو دا اورېدلی دی چې پیغمبر علیه السلام وایي چې زه د علم خار او علي د دغې خار دروازه. نو علم ستا زیات دی، ته د ټولو نه ډېر عالم یې. او ته نه زه د ټولو نه لوی عالم نه. امامتۍ باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه علم د چا زیات دی نو هغه د امامتۍ ته مخکې شي. او پیغمبر علیه السلام مرض الوفات کې زه موجود وم خو زه یې مخکې نه کړلم او ابو بکر صدیق امامتۍ ته مخکې که نو معلومیږي چې د ټولو نه ډېر علم د ابو بکر صدیق دی، ځکه پیغمبر علیه السلام په خپله امامتۍ ته مخکې کړی دی. نو اعلم الصحابه د ټولو صحابو نه ډېر علم والا ابو بکر صدیق اول نمبر دی. دا سائل بیا تپوس کوي چې د ټولو نه ډېر زیات طاقتور او پهلوان په صحابه کرامو کې څوک دی؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته وی په صحابه کرامو کې د ټولو نه ډېر طاقتور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو سائل ورته وی ته خو هم شیر خدای علي اسد الله زمری ته ډېر تکړه قوت والی. ابو بکر نه. نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته وی نه زه دونه تکړه نه یم. یو ځل د ناوې د مرمت دپاره پیغمبر علیه السلام ما ته حکم وکړ چې زما په اوږه خپه کېده اوچت شه او دا ناوه مرمت کا. وی ما ورته وی چې دا خو ډېره بېادبي ده چې ستا په اوږه باندې زه خپه ږدم او زه اوچتېږم. زما په اوږه ته قدم کېده اوچت شه او مرمت وکړه. وی زه کېناستم پیغمبر علیه السلام زما په اوږه یو قدم کېښوده خو چې بل قدم یې اوچت که نو ما چغه کړه چې د الله محبوبه ګوره دونه زور ما کې نشته، برداشت نشم کولی، بس کوشه. نو ما خو یو قدم برداشت نه که خو د هجرت په موقع پیغمبر علیه السلام چې د مکې مکرمې نه غار سور ته ته هغه لاره ډېره تیره کاڼیجنه وه. ما وی چې د الله محبوبه ستا خپې مبارکې به خوږ شي، زما په اوږه راسور شه غار سور ته به دې زه خېجم. نو ما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام په اوږه غار سور پورې خېجولی دی. ما خو لږ ساعت هم برداشت نشو کولی. غار سور ته چې خېجې نو یوه نیمه ګنټه مزل دی، ځان سره بوج هم نه صرف ځان وړی شي. ابو بکر صدیق پیغمبر علیه السلام په اوږه غار سور پورې خېجل طاقتور او پهلوان هغه دی. سائل بیا تپوس وکړ په صحابه کرامو کې زیات امانتګر څوک دی؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته وی د ټولو صحابه کرامو نه زیات امانتګر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. دا سائل ورته وی پیغمبر علیه السلام چې هجرت کو د مکې د کافرانو امانتونه خو یې تاله درکړل چې زه ځم او دا به سبا له حواله کې بیا تم راځه. نو ډېر امانتګر ته. نو علي رضی الله تعالی عنہ ورته وی یو د مکې د کافرانو امانتونه هغه امانتونه خو یې ما ته حواله کړه چې دا به سبا له هغوی ته ورکړې. او د الله امانت محمد رسول الله په غار سور کې د ابو بکر صدیق په غیږ کې پروت د الله امانت هغه سره و. نو د ټولو نه ډېر امانتګر ابو بکر صدیق دی. نو سائل بیا تپوس وکړ ډېر سخاوت والا په صحابو کې څوک دی؟ نو علي رضی الله تعالی عنہ وی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو سائل ورته وی چې نور صحابه کرام هم ډېر ډېر چندې ورکړي دي د جهاد په موقع باندې. علي رضی الله تعالی عنہ ته څوک چې ټول مال د الله په نوم ورکړي نو هغه به ډېر سخي که څوک نیمه او دویمه او درېیمه حصه وی چې ټول مال. نو دی ورته وی د جهاد په موقع چې به چنده کېده نو ابو بکر صدیق به چنده ډېره راوړله. نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې نن به د ده نه نمبر زه وړم ډېره چنده به وړم.
نو عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې چې څه موندل نیمه کور پرېښود نیمه چنده کې چې پیش یې کړل پیغمبر علیه السلام ته وی نیمه کور پرېښود نیمه ارس دلته راوړل لږ ساعت پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی هغه هم چنده راوړه پیغمبر علیه السلام تپوس کو کور دې څه پرېښول وی کور کې د الله او د الله د رسول مینه محبت مې پرېښود نور مې ارس راوړل نو د ټولو نه زیات سخي ابوبکر صدیق نو په هر مرتبه کې الله وتا اولیت ورکړی دی نو دا خو د یو صحابي داسې په نمبر د هر صحابي حال چې ګوري نو هر یو په خپل ځای باندې د اعلی مرتبه دی الله ښکلی پیدا کړي دي د پیغمبر علیه السلام علم تقوا پرهیزګاري دې صحابه کرامو ته منتقل شو او صحابه کرامو بیا تابعین تبع تابعین تر اوسه دې علماو ته را رسېدلې ده نو دقه تقوا پرهیزګاري دې ته الله ورکړې ده او د پیغمبر علیه السلام امت عام دی هر قسمه خلق پکې شته ښکل هم پکې شته او کمزوري او درمیانه پکې هم شته دا ټول مخلوق په یو غټ سیلاب باندې لو دی تباه و برباد دی خو په دې تباه و برباد دنیا کې څوک ځان زنده باد جوړول غواړي نو پیغمبر علیه السلام څلور طریقې ښوولې دي په څلورو طریقو به زنده بادي او چې د څلورو نه بهر شي نو هغه به بربادي الله په څلورو درجو کې راوله چې ټول زنده باد شه او د پنځم نمبر د برباد نم الله بچ کا نمبر 1 د زنده باد د پاره حدیث مبارک کې دي اغدو عالما نمبر 1 تو عالم جوړ شه تب زنده باد شي د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان شه اغدو عالما عالم شه زنده باد به او که عالم نی نو نمبر 2 او متعلما تو طالب علم جوړ شه بیا بم زنده باد شي او که دې وخت کې نه عالم او نه طالب او مستمعا د دوی خبره په مینه محبت اورېدونکي جوړ شه زنده باد بشي پخوا زمانه کې یو مچی مارو د کبانو ښکار له تلې سیند کې جال اچولی دی کبان نیسي بله لخته طالبان ناست دي زور سبق زوتی وی خونسا مشکل څه شی دی وی دا هم نر دی هم ښځه ده خونسا مشکل نابالغه مړ شو جنازې مونځ کوو حاله نه هوله نه څه به وایو خونسا مشکل بالغ مړ شو دله به غسل نارینه ورکوي که زنانه وایي نه دله به تیمم کېږي د خونسا مشکل پلار مړ شو دله میراث د هلکانو ورکو که د جینکو نو طالبان زور سبق اړی مچیمار جال اچولی دی کبان نیسي خو اتفاقا دا خبرې اوري دیکھے جال راخ که پکی او ډیر مزیدار غټ کب راغی چې وی کتل ډیر ښکلی دی که په بازار یې خرڅوم خو لږې پیسې کوي او که دا مې بادشاه له یوړو نو ډیر خوشحاله به شي ډیر انعام به راکړي جوړ زر زر هغه کب یې جم دی بادشاه له یوړو وی بادشاه ډیر ښکلی کب الله په لاس راکړه او پتا مې پرځو چې تاله مې تحفه او ډالۍ کې راوړ بادشاه وکتل خوشحاله شو خادم ته حکم وکړ 2000 اشرفې دله انعام کې ورکا خادم لاړ یو بوجګۍ کې د سرو زرو دا روپۍ اشرفې 2000 یې راوړلې خوا کې یو وزیرو داسې کنجوس غوندې وی بادشاه دا کب خو د دونه ډېرو پیسو نه دی ډېرې دې ورکولې لسته به دې ورکړې وې نو 2000 اشرفې خو ډېر شی دی بادشاه ورته وی زه بادشاه یم او زما د شان سره مناسب نه دی چې لسته ورکم ځکه مې 2000 ورکې دا وزیر ورته یې پسې چل ولې دې اخلم نه وی که اخیستې شوې لکې نو دا وزیر مچی مار ته چې هلکه دا کم کب تا موږ له راوستی دی دا راته ووایه چې دا مذکر دی که مؤنث
که مذکر وي نو دله به مؤنث پیدا کول غواړي چې جوړه پوره شي که مؤنث وي دله به مذکر ګورې چې جوړه پوره شي او که ته وایې چې زه دې کې مذکر مؤنث نه پېژنم دا واپس که موږ له خپلې پیسې را مچیمار د طالبانو خبر اورېدلې وایي صاحب دا خو نسا مشکل دی که نر دې وله پیدا کړو که ښځه دې وله یو شی دی جوړه به تیاره شي بادشاه دا عجیبه خبره واورېده خوشحاله شو وی او 2000 اشرفۍ نورې م ورکه خادم لاړو 2000 نورې راوړې بوجګۍ کې ورته ور واچولې 4000 شوې دې وزیر باندې د غم لمبه وختي تېره شوې او لمبه پې بله هم تېره شوه مچیمار په دواړه لاسه دا بوجګۍ راسونې اوږې ته یې ور واړوله چې اوږې ته یې اوچتوله نو 1 روپۍ ته په ځمکه پرېوته زرې بوجګۍ ښکته کېښودله هغه روپۍ راوچته که په لمن یې پاکه کړه خولې ته یې نږدې کړه یو چپ یې ترې ویسته ښکلې کړه وزیر ورته وایي کنجوسه بخیله 4000 دې واغېشتې دا یوه پرېوته خو بل چا به اوچته کړه نو دې پسې م راښکته شوې نو دی ورته وایي روپۍ ته په دې حیثیت نه یم ښکته شوې چې دا روپۍ ده په دې حیثیت ورښکته شوم چې د باچا د لاس انعام دی ښکل مې کړه په دې چې د باچا نوم پې لیکلی دی بیا خولې ته نږدې کړې او چپ یې ترې وویسته باچا خوشحاله شو 2000 نورې م ورکړې نو دې مچیمار خو د طالبانو خبره اورېدلې وه نو 6000 اشرفۍ وګټلې که تا د دې خپلو عالمانو طالبانو خبره واورېده تا به الله څونه اجر او ثواب درکړي نو که ځان زنده باد جوړول غواړې نو اغدو عالما نمبر 1 عالم نمبر 2 طالب علم او نمبر 3 اورېدونکي شه او که دام نی او محبا کم از کم عالمانو طالبانو سره محبت والا جوړ شه ته به زنده باد شې ولا تکن الخامسه نمبر 5 م جوړېږه او که 5 شوې نو هلاک به شې نو الله هم 4 درجو کې راوله او د 5 درجې نه خدای پاک بچ که دا 5 څوک دی ان تبغض العلم واهله 5 نمبر هغه دی چې علم هم بدی شي او عالمان هم بدی شي شپه ورځ عالمان او طالبانو پسې بدې بدې خبرې کوي دقه هغه 5 نمبر دی د دې د سوري نم الله پاک وساته 4 درجو کې الله پاک راوله بعضې بدبخته بدقسمته ټوله شپه ورځ خو چې څوک وسره نو دی به یا به عالمانو پسې بدې وي یا به طالبانو پسې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه لیکلی دي داسې بنده چې مړ شي او قبر کې کېږدې مخ وله قبلې ته کې خاورې پې واړی او خلک واپس شي نو 2 فرشتې راشي وي تا هم قبلې ته مخ کړی د قبلې خاوندانو پسې خو به تا بدې بدې خبرې کولې تا وکه مخ دې تا وشه نو اقصات وله فرشتې مخ د قبلې نه واړی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وی که د یقین نه کېږي نو دا ګز او دا میدان خاوره ترې لر که اوس به یې درته وښیم الله مخ قبلې ته لره کم از کم د عالمانو سره مینه محبت کوه بدې ردې ورپسې مه وایه انجام به خراب شي چې څوک په عالمانو پسې بدې بدې خبرې کوي کم فضلا چې الله ولا علم ورکو آینده دوی ته د درس او د تدریس موقع الله په لاس ورکي د احادیثو نمبر ورته راشي نو دوی ته د احادیثو اجازت دی 15 کاله مخکې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د وفاق محتممین او شیوخ راجمع شوي او په هغې کې مولانا فضل الرحمن صاحب خبره کوله چې زه خپل والد صاحب سره د مولانا زکریا صاحب ملاقات لتلی ومه او ما والد صاحب ته وی چې ما په خوب کې مولانا زکریا صاحب ته یو سپاره قرآن اورولی دی دا مولانا زکریا صاحب ته ووایه نو مفتی محمود صاحب په خپله اونه وی بل مشر عالم هغه ته وی چې مولانا زکریا صاحب ته ووایه
نو هغه عالم مولانا زکریا صاحب ته ورنږدې شو او مولانا فضل الرحمن صاحب ته اشاره وی دې هلک تا ته په خوب کې یو سپاره اورولې ده مولانا زکریا صاحب ورته داسې وکتل لږ ساعت پسې ورته ما ته رانږدې شه نو نږدې شو وی ما تا ته د احادیثو مبارکو د پړاوولو اجازت درکړه خو زما د اکابرو د شروحو مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب وی چې په اجازت خو خوشحاله شم خو په دې شرط یې پوه نه شم چې دی راته څه ووایي یو ځل وی د پاکستان نه بهر یو ځای ته تللی وم هلته یو مشر عالم و هغه ته مې دا خبره وکړه چې مولانا زکریا صاحب ما ته اجازت وکړه خو دا ټکې راته وی راته وی چې ډېر ښکلې شرط یې درته لګولې دی وی بیا هغې عالم وی چې یو ځل مولانا زکریا صاحب خوب ولیده په خوب کې پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب د ابو داود شرحه بذل المجهود کې د فلانی حدیث کومه تشریح چې کړې ده دا زما د رای مطابق نه ده دا ورته ووایه زما رای داسې ده مولانا زکریا صاحب بیدار شو او بیا مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب له لاړه د خوب الوته وی د سحر په وخت کې ور ورسېده چې خلیل احمد سهارنپوري صاحب سره لاټینو جومات ته روان دی مولانا زکریا صاحب وایي حضرت ما خوب لیدلی هغه ته امام لیدلی دی نو اکابر علماء دیوبند چې د احادیثو مبارکو کومه تشریح کوي نو دا د پیغمبر علیه السلام د رای سره موافق ده که موافق نه نو د خوب په ذریعه په بل ذریعه ورته چې دا داسې که داسې که نو اکابر علماء دیوبند هغوی چې کوم شروح کړي دي کوم کتابونه کومه تشریح کړې ده هغه کتابونه ورسره ګورئ او خپلو استادانو چې په کومه طریقه تاسو ته احادیث بیان کړي په دغه طریقه ټولو ته اجازت دی